یو کس وایي که چېرې یو انسان باندې دروغ او تهمت لګېدلی او هغه په خلکو کې شرمنده شي نو هغه ته څه کول پکار دي؟ ده ته دا کول پکار دي چې دا تهمت د ځان نه لرې کړي. دی وایي چې دا دروغ دي، ما دا کار نه دی کړی، دا دروغ دی، ما دا کار نه دی کړی. د خپل ځان نه تهمت لرې کول دا ضروري دي. یوسف علیه السلام قرآن پاک کې تذکره ده، د عزیز مصر ښځې په تهمت ولګولو. یوسف علیه السلام وویل چې نه، دې مطالبه کړې وه، زما د طرف نه هېڅ قسم مطالبه نه. یوسف علیه السلام الله پیغمبر جوړ کو، هغه هم د خپل ځان نه تهمت لرې کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک اعتکاف ته ناستو په روژه کې په جماعت کې، بیبي ورڅخه راله، چونکې کوټګۍ نږدې وي، جماعت په څنډه کوټه وه او دا جماعت دی، په جماعت کې معتکف جوړ شوی. بیبي تله کور ته، نو د الله رسول ورسره تر جماعت آخري څنډې پورې لاړو. یو دوه کسه انصاري صحابه جماعت ته راننوتل، هغوی ته یې اواز کړو چې دا ګورې فلانکۍ وه، د تهمت ځان نه لرې کول چې ګورې پردۍ ښځه نه ده، زما خپله ښځه ده. د الله رسول هم دا لرې کړ، ځکه چې ته تهمت نه لرې کې نو د خلکو زړونو کې به شکوک و شبهات پیدا کېږي. بل مسلمان زړه ته چې د شک شبه وغورځول او ستا د عمل په وجه وغورځېدی، ته هم په دې کې شریک. نو چې کله در کې یو جرم نی، غلا دې نه ده کړې وایه نه مې ده کړې، دلیل د سره نشته دی، خو دا خو ویلی شي. زنا دې نه ده کړې وایه نه مې ده کړې، پردي کور ته نه تللی وایه نه یم تللی، دا کار مې نه دی کړی. خپل ځان صفایي کول پکار دی.